تاسو مړی پسې سلويختي چې کوي کارډونه هم چاپ کړي دي او سنډاګان ورته راغواړي. بیا هم دوه قسمه روټۍ وي، سنډاګانو نه دننه خاص او غریبانو له عام وریجې ورکوي. رسم چیلم ادا ہو رہا ہے اور رسم قل ادا ہو رہا ہے. حلوا خورو، کیر خورو، روٹی خلاص. رسم قل ته پوهیږي؟ قل پس مطلب ځان قل کوي. دا یو دوکه ده د نفس چې ته یې پکې اچولی. یو سړي ټول عمر قرآن سره دشمنی کړې ده او د هغې رسم قل لی اکو بکو راوغوښته او کینولو قل هو الله احد یې ووې او دعا یې وکړه او رسم قل ادا کیږي. ما په دوکه کې اچولی د جوړې دپاره، ما په دوکه کې اچولی څلوېښت ورځې د خپلې غوا لنګېدو دپاره، ما په دوکه کې اچولی د دین په رنګ یې چې کومه ګڼکپي شروع ده، د دین په رنګ کې چې کوم فراډ شروع دی، الله دې امان راکړي. تاسو نه کته د دین په رنګ کې د صدر صاحب خوشحالولو دپاره یو لوی مولا اعلان وکړو چې اوله مارشالله ابوبکر صدیق لګولی. مطلب یې دا و چې امیر المؤمنین صاحب خیر دی که مارشالله راغلی ده، اوله مارشالله ابوبکر یو لیونی و د پنجاب، هغه ورپسې بیان ورکړو د د ابوبکر توهین کړی دی، په کوړو یې لګاو کوي، په کوړو یې ووهئ. نن خو موږ د خان خوشحالۍ دپاره هر څه وایي. نن موږ نه خانخوی ملا جوړ دی. خانخوی پیژنئ؟ یو خو د دې قاري صاحب جومات کې داسې تیاره ده، ما ته ستاسو سترګې هم نه ښکاري چې غړېږي که پټي. یو ځای کې ناست وم نو یو راغی مړي کې، نو اما سره شیخان ناست و، هغې وی مولانا صاحب دا سړی پیژني؟ ما داسې ورته وکتم، ما زما نظر کې فرق دی چې نږدې راشي بیا به ګورو. وی دا خان خوی مولا دی. خان خوی، خان خوی څه مطلب؟ وی چرې چې د خان او د غریب جګړه راشي نو دی وی چې دا خان خوی او دا غریب بکواس کوي. نو دی ویل خان خوی مولا دی. نو مونږ خان خوی مولیان یو، مونږ نه دا تماو نه کوي. عرض مې داو چې دې ملک ته ښه ورځ به په څه نصیب کېږي او دا قوم به چرته د ښې ورځې مالک کېږي کله؟ الا چې زمونږ دین او ایمان او مذهب الله او رسول او صحابه شي. زمونږ ایمان دا شي چې په دې کائنات کې لوی طاقت چې کوم دی صرف د خدای دی، بل هیڅ څوک نشته چا د خدای د طاقت مقابله وکړي.